چې هغه راشي او تاسو ته خپل خیالات اظهار وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د سپیشل برانچ وادرونو د خپلو کلاسپورونو انتهایی مشکور یم دړه د کومینه چې په یو ورځ کې په یو سوال جواب باندې بیا هم په دونه تعداد راغلی یم. زه تاسو ته خارج تحسین پیش کوم. زه خپل پروګرام د یو شعر نه شروع کوم. صوبایي حکومت ته پې سوچ وکړي وایي ستا د جنت ته نعمتونو نظار، ستا د جنت ته نعمتونو نظار، زه درته وږی په جهان جاړم. ستا د دوزخ ته لړمانو توبه، زه درته دا لړمانان جاړم. دلته د خېټې دوزخ تش ګرځوم، هلته شو ستا د دوزخونو خشاک. دلته د دغه قصابانو خوراک، هلته د هغه خامارانو خوراک. نه مو ځان تور کو نه سپین پاتې شو، نه د دنیا شو نه د دین پاتې شو. موږ ته دا احساس دی چې په دې ملک کې کرونا راغلی ده. دا راته هم احساس دی چې په دې ملک کې ګرمي ده. خو زما وروڼه سپیشل برانچ والا ته زه دا اپیل کوم چې زموږ دا یو رپورټ چې دی د اخلاقي طور قانوني طور دا د اسمبلی ته ورسئ چې کله کرونا راغلی ده دې له بهر ملکونو په اربونو روپو پڼ ورکو، هغو په دې ډپارټمنټ تقسیم کو. اوس دې دا خبره کوي چې موږ د چارکولو نیم بجټ کرونا ته وویش. نه یې ظالمانو که دې ملک ته ضرورت راغلی دی موږ د پاکستان سره شامل نه وو، خو زموږ مشرانو قرباني ورکړې. که په دې ملک کې ضرورت وي زه د کلاسپورو په حیثیت صدر په حیثیت خبره کوم. اولنۍ تنخوا دې زما د کلاسپور نه کټ کي، بیا به د افسرانو نه کټ کي. خو که د مراعاتو خبره راځي لاول دې یو وزیر د ځان نه کټ کي، بیا دې زموږ نه کټ کي. زمانونو زمانه د خوښه زه تاسو له تکلیف درکم، خو موږ ټول خلک په کال کې دې بجټ ته انتظاري، دې بجټ ته د پنشنیانو انتظاري، دې بجټ ته زموږ د بچو انتظاري. ځکه زموږ چې کومې تنخواګانې دي زه وله چیلنج ورکوم، دا د ریاست ذمواري ده چې دی به زموږ بچو ته هر نمونه سکون رسوي. زموږ تنخوا د 21,000 نه والا د 26,000 روپو پورې ده. زما د کور خرچه دې وګوري، زه په هغې کې اختر نه مناوم، په هغې کې موږ فروټ نه خورو، په هغې کې موږ جامه پیزار نه الو، هم د هغې نه 52,000 روپۍ خرچه جوړېږي. تاسو وګورئ په ملک کې کومه نمونه مهنګایي را روانه ده. چیني کم حد ته ورسېده، دال کم حد ته ورسېد. زموږ رسیدو منګورې به چې یو ملازم تو هغه به 10 روپۍ کرایه ورکوله، هغه پرې دې شل کړه. په دغه حساب باندې راځئ نو که موږ داسې ناست یو کیدای شي دا حکومت موږ د ملازمت نه وباسي. زه تاسو ټولو ته دا اپیل کوم، ټولو ته چې کله صوبایي صدر اعلان وکړو موږ په صوبه کې 1,36,000 ملازمین یو، د دې 1,36,000 سره د دې خاندان ټچ دی. زه ورته وایم د دې پروګرام په وساطت سره که د دې صوبې دا ملازمین راووت نو په خدای ته قسم خورم چې د مرکز حکومت به ختم کړی. خو موږ وایو دا ملک زموږ دی، څه نمونه قرباني راځي موږ به هم کوو، زموږ بچي به هم کوو. خو تاسو ډیوټي په ایماندارۍ کوئ. دا ما مخکې هم تاسو ته ویلي ستاسو حق زما د چا هغه پلاس تاسو حق نشي خوړی. اوس به زه د صوبې صدر په پېښور کې جلسه ده، بله ورځ په دیر کې ده، بیا په بونیر کې ده. انشاءالله که څه قرباني راله ورکوو به، هر نمونه قرباني چې وه لاس اوچت کوئ دواړه ویې پړقوئ. زه موږ ته پریس کلب ملګري ناست دي، دا تعداد په دې کم دی. ما د غرونو خلک لا نه دی راغوښتی. الحمدلله زما که د غرونو خلک راځي هغه له ځان سره نور تېره کول نه راوړي.
بیا ورته زه وایم چې قرار شئ په 19 تاریخ باندې د دې منګای په مناسبت باندې زمونږ تنخواه زیاته کوي په دې ملک کې محکمسیت والا قرباني ورکړه پولیسو ورکړه ایجوکیشن ډپارټمنټ ورکړه دې اعزازي تنخواه نور محکمو له ورکړه چې کوم هغه د کرونا سره تعلق نه ساتي اوس به زه تاسو ته خبره کوم یو خبره ته بیا کوم چې د کسان زما په نظر کې د سوات د استبه پورې به ځو که کم سړی واپس شو نو که ځوان دی هغه به ځوان نه وي که مشر نو زموږ ته بخانه نشته د چارکولو خبره ما وکړه د دې نه مخکې چې ستاسو نیمې پیسې شوي دي هغه به په دې هفته کې درکوي نیمې کرونا ته ویشتي زمونږ کابینه لګیا زمونږ خپل کوشش کوو تاسو په ډیوټي په ایماندارۍ کوئ نو جابر حکومت ظالم حکومت جابر حکومت ظالم حکومت جابر حکومت موجودہ بجٹ موجودہ بجٹ موجودہ بجٹ موجودہ بجٹ موجودہ بجٹ 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 موجودہ بجٹ